که یو مسافر د 2 رکعاتو په ځای 4 رکعاته وکړه په غلطۍ کې مسافر دی په د 4 رکعاته فرض مونځ چې دی دا 2 رکعاته دي خو ته په غلطۍ کې 4 رکعاته وکړه نو اوس به دی څه کوي ښه او دغه شان که یو مسافر په لار روان دی او په لاره کې دی مانځه ته ودرېدو او لکه بعضې ملګرو په دې مخکني کلیپ کې دا تپوس هم کړی مانځه ته په لاره کې ودرېدو خو د هغه امام چې دی د غزې امام یا دته دا پته نشته چې د امام مقیم دی که مسافر دی خو اخري ټیم کې دی د امام سره شامل شو یا اخري قاعده ده یا اخري رکعت دی نو مطلب یو ملګری تپوس کوي چې د مسافر ته به څنګه پته لګي چې دا امام مقیم دی که دا مسافر دی نو دا دواړه مسلې چې کوم دی دا به په دې ننني کلیپ کې چونکې ما ویل چې دا جواب داسې په کمنټس کې لږ دغه وي مشکل وي ټایم پې لګي اکثر پې سړی پوره پوهېږي نه نو ما ویل په دې به وړوکې غونته کې کلیپ جوړ کړو نو دا دغه د سفر مسایل چې دي دا به د هغې زمونږ مختصر وړوکې غونته کې کلیپ وي. دویم مسله دا راځي که مسافر په غلطۍ کې د 2 رکعاتو په ځای 4 رکعاته وکړه نو اوس به دی څه کوي نو ګوره دا مسله ښه ساده ټکو کې په ذهن کې واچوه چې که د 2 رکعاتو په ځای د 4 رکعاته وکړه نو که ده پکې دا وړه قاعده کړې وه لکه په 2م رکعت خو خلک کینی او بیا په عبدهو باندې پاسي که دا وړه قاعده پکې ده کړې وه او د 4 رکعاته په غلطۍ کې نو اوس به په آخر کې دی سجده سهو وکړي سجده سهو به وکړي چونکې سلام چې کوم دی دغلته واجب دی په 2م رکعت باندې او د ده نه سلام وروسته شو ټیک شوله 4م رکعت ته ورسېدو نو واجبو کې تاخیر راغی هغه وروسته شو نو دلته د خو د 2م رکعت باندې قاعده کړې ده او اخري قاعده په قدر د عبدهو و رسولو دا فرض ده او دا د مسافر اخري قاعده خو دا ده په عبدهو باندې چې دی دغه په 2م رکعت چې کینی نو ده خو اخري قاعده د عبدهو پورې کړی هغه فرض خو ادا شوي دي خو اوس به ده چونکې ده په 2م رکعت سلام ونه ګرځو اخر ته لاړی نو اخر کې به د سجده سهو لازم شوی ده نو سجده سهو به اخر کې وکړي نو د مونځ بالکل وشوږي او که نه سجده سهو یې ونه کړله سجده سهو ترې پاتې شوه نو بیا د دې راګرځول چې کوم دي دا په ده باندې واجب دي چې که ټایم باقي وو نو دی دا مونځ واپس وګرځي او 2 رکعاته فرض چې کوم لومبني ډک دي صرف دقه دي وکړي بیا پکې دا مسله ده او که نه ټایم نه و د ده نه مونځ قضا شو ده ته وروسته پته ولګېده چې دا خو ما 4 وکړو دا خو ما غلطي وکړو بیا په ما سجده سهو راتله وروسته ورته پته ولګېده او ما سجده سهو نه ده کړې نو بیا په ده باندې دغه مونځ مطلب راګرځول نشته دی مونځ یې شوی دی مونځ یې شوی دی نقصان پکې راغلی فریضه ادا شوې ده خو سره د نقصان نه نو یو مسله خو دا شوه. دویمه دا شو تاسو ته ویل چې مسافر په لار روان دی او په لاره باندې دی مانځه دپاره ودرېدو لکه یو ملګری تپوس کوي نو دی وایي چې زه ورسره په اخره کې شامل شوم بیا اخري قاعده دی یا اخري رکعت دی نو ما ته به پته څنګه لګي چې دا مسافر دا امام که دا مقیم دی دا ما ته اوس دا پته څنګه لګي نو ګوره دلته مسله دا ده چې ټولو خلکو له دا مسایل زده کول پکار دي نو بیا به چا ته مسله نه دلته مسله دا چې امام ته حکم داره چې کوم مسافر دی چې یاره 2 رکعاته کله وکړي که نه نو ته به قوم ته اعلان وکړي چې لکه زه مسافر وم ما 2 رکعاته وکړه تاسو پاسې باقي خپل مونځ چې کوم دی هغه مکمل کوي مسافر به دا اعلان کوي او یا مطلب دی په اکثر په اوله کې خلک اعلان وکړي چې یاره زه مسافر یم زه به 2 رکعاته کوم خو چونکې وروسته خو خلک راتلی شي څو خلکو نه مونځ لیټ شوی وي نو وروسته راشي نو دغلته به امام په اخره کې بیا اعلان کوي چې کله سلام وګرځي چې لکه تاسو باقي مونځ مکمل کوي او زه مسافر وم زما دپاره صرف 2 رکعاته او نه که دته پته ونه لګېده امام اعلان هم ونه کو او دته پته مو نه لګېده نو که دته د حالاتو نه معلوم شو خو هغسې دې وکړي چې یاره دا امام مقیم دی که حالاتو نه ورته پته ولګېده نو بس بیا دې څنګه امام سره شامل شوي نو پوره مونځ دې وکړي نو چونکې د مقیم امام پسې دی ولاړو نو پوره مونځ دې وکړي او که نه امام مسافر نو بیا دې خپل 2 رکعاته وکړي دغه مسله ده او که دته اړو معلوماتو نه شو چیرې دا مقیم دی که مسافر دی نو بیا که امام مسافر او د مونځ د هغې مطابق کړی خو مونځ یې وشو او که امام مقیم امام مسافر او مونځ هم د سپرانه وکړو نو بس بیا خو پکې اړو مسله نشته دی خو که امام دلته مسافر دی او د 4 رکعاته وکړل
د مقیم منځ وکړو نو بیا پکې حقه مسله راله که قاعده یې کړې وه دویم رکعت نو اخر کې به سجده سهو وکړي بس مونځ یې وشو او که قاعده یې نه وه کړې نو بیا خو فرض بالکل پاتې شو اخري قاعده خو فرض ده نو دا مونځ به واپس راګرځئ او که نه قاعده یې کړې وه او اخر کې سجده سهو وکړله او یا سجده سهو ترې پاتې شوه که ویې کړه خبره ختمه ټیک شو مونځ یا ترې پاتې شوه نو که وروسته ټایم د مونځ قضا شوی او بیا ورته پته ولګي نو تاسو ته ویل چې مونځ یې شوی خو سره د نقصان نه نو دا څو مسلې چونکې دا لومبني کلیپ نه پاتې شوی انشاءالله نور به زمونږ په مختلف مسایلو باندې بهترین کلیپونه به راځي خو تاسو به شومتیا نه کوئ صرف په خپله باندې به نه ګورئ په خپله به هم دا مسایل زده کوئ او دغه شان چې کوم دی نورو ملګرو ته به یې هم رسوئ جزاکم الله خیره احسن الجزا